أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم سورہ نساء 15 سپارہ آیات نمبر 25 ومن لم يستطع او هغه څوک چې نلري منکم لتاسنا طولا طاقت دغه دو وینځو احکامات بیانېږي مخینه شروع دي اوس دغه چې کوم دي د وینځو احکامات بیانېږي چې وینځه به څوک اخلي او څنګه وینځه به اخلي کما چې کوم دي جایزه ده کما وینځه ناجایزه ده د کومې وینځې سره نکاح کیږي د کومې سره نه کیږي دا ټول احکامات د آیات کې بیانېږي ومن لم یستطع او هغه څوک چې نه لري منکم لتاسنا طولا طاقت د آزاد ښځې سره ومن لم یستطع او هغه څوک چې نه لري منکم لتاسنا طولا طاقت د آزاد ښځې سره د آزاد ښځې سره د نکاح طاقت نه لري اينکح دا چې نکاح وکړي المحصنات المؤمنات د آزاد مؤمنانو ښځو سره ومن لم يستطع او هغه څوک چې نه لري منکم لتاسنا طولا طاقت اينکح دا چې دی نکاح وکړي المحصنات المؤمنات د آزاد مؤمن ښځې سره آزاد مؤمن ښځه فمما ملکت نو هغوی دی نکاح وکړي ایمانکم فمما ملکت نو هغوی دی نکاح وکړي د هغه چا سره چې مالکان دي ایمانکم خلاصونه ستاسو یعنی وینځي ته مراد چې د آزاد ښځې سره د نکاح کولو طاقت نه وي نو دې د هغه چا سره نکاح وکړي چې مالکان دي مالکت ایمانکم چې مالکان دي خلاصونه ستاسو یعنی وینځي ته مراد من فتياتكم المؤمنات ستاسو د وینځو مؤمنانو ستاسو د مؤمنو وینځو نه نو دې د مؤمنې وینځو سره بیا نکاح وکړي بهتره دا ده چې د مؤمنې وینځو سره نکاح وکړي او کو چا د یهودنې سره یا د نصراننې سره یعنی عیسایانې سره یا یهودنې سره د دې سره نکاح وکړو نکاح جایز البته د مشرک سره نکاح نه کیږي دا ناجایز نو اهل کتاب چې څومره دي او په دې دور کې چې کوم يهوديان دي یا عیسایان دي يهودي او عیسایان دي دا دوه ډلې دي خپل کتاب په دې دور کې نه مني دا ټول مشرکان دي په دې دور کې د يهوديانو سره او د عیسایانو سره نکاح کول د جایز نه دي ځکه دا ټول په شرک کې مبتلا دي مخکې چې کوم يهود او نصارو نو هغوی خپل کتاب منو اگر چې نبی علیه السلام او قرآن به نه منو او خپل کتاب به منو په خپل پیغمبر به ایمان راوړو خو اوسني چې کوم يهود دي یا عیسایان دي نو دی ټول مشرکان دي دي سره نکاح د ټول علماو دا فتوا ده چې په دې دور کې چې کوم يهود دي یا عیسایان دي دي سره نکاح کول دا چې کوم دی جایز نه دي لومبه مسله خدا ده چې کوم وینځه د کوم سړی چې کوم دی په ملک کې ده مالک دی آقا دی مالک دی نو د مالک ور سره په خپل باندې د خپل وینځ سره نکاح نه کی او د نکاح ضرورت هم نشته دی ځکه چې د نکاح مقصد دا دی چې دا سړی پاک دامن پاتې شي خزم پاک دامن پاتې شي دویم مقصد دا دی چې اولاد پیدا کی نسل سیوا کی دا دوه مقصدونه د نکاح دي نو آقا ته د دې وینځ مالک ته بغیر د نکاح نه دا اجازه شته دی چې د خپل بیبي خپل وینځ سره خوروالي وکړي نو دا الریډي دغه دواړه مقصدونه پوره کیږي وینځم پاک دامن پاتې کیږي د دې دا مالک چې کوم دی هم پاک دامن پاتې کیږي دغه رنګ چې کوم اولاد پیدا شي دا د مالک نه وي
نو مالک خپل وینځ سره په خپل خو نکاح نشي کولی او که بل یو سړی راغی هغه وی چې یار دا وینځ دې مال په نکاح باندې راکا نو دا مالک په خپل باندې د خپل وینځ په نکاح بل چاله ورکولی شي نو بیا به صرف کار دا به د مالک لکوي او کوروالی او جما دا به د خپل خاون سره کوي بیا سره د خپل مالک جما کوروالی نشي کولی ځکه چې د کوم حق د خپل باندې خپل حق بل ته اوسپارو نو هغه ورله مہر ورکي او د ښځه به په نکاح کوي نو بیا د مالک له کار کوي او د سټ مالک غواړي نو د ښځه به د خپل خاون سره پریدي سټ من نه غواړي نو نه پریدي خو په خپل سره بیا د مالک جما نشي کولی نو دلته دا مطلب د کوچر دی سړی د آزاد ښځې وسني آزاد ښځې نو دی بیا د وینځ سره نکاح کولی شي خو غوره خبره نه ده غوره خبره په دې نه ده کنه چې وینځ سره د نکاح وکړو نو چې ستا کم زامن پیدا کیږي دا به ټول غلامان دا به دغه مالک د چا چې وینځ ده دا به غلامان دي یو خو تا خپل اولاد په خپله په غلامۍ کې ورکړو دویمه خبره دا ده چې وینځ چې کومه ده د دې پرده داسې ده لکه د نارینه چې څنګه پرده صرف د وینځ شا او د وینځ خېټه تر دې ځای پورې دا په پرده کې شامل دي په عورت کې نور وینځ د مخ پرده نشي کولی مثال کو نه کې په دې باندې څه ګناه نشته دی خو دا ډولو پټم نه پسري دې نه څوک تپوس نشي کولی دا به بازار ته د مالک سره ځي او راځي نو غیرتمن سړی دا خبر نشي برداشت کولی چې زما ښځه دي وي هغه د بازار ته ځي او راځي او د بل چا سره دې ګرځي لوپټه دې نه پسري مخ ته نه پټي دا څوک نشي برداشت کولی نو دا نقصانات دي پکې د دې وجې نه بهتره خبره دا ده چې یو سړی د آزادې ښځې سره نکاح وکړي خو د طاقت نشته دی او دې مجبوریږي مطلب د دنه ګناه صادریږي نو په هغه صورت کې بیا د وینځ سره نکاح کولی شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې د کم سړی د آزادې ښځې وس وي آزاده ښځه دې کولی شي د ځان دپاره طاقت وي چې دې آزاده ښځه وکړي او دې د هغې باوجود د وینځ سره نکاح کوي دا خبره مکروهه ده ناخوښه خبره ده او امام شافعي رحمت الله علیه نور ائمه چې څومره دي هغې وی چې د یو سړي د آزادې ښځې وس وي او دې د هغې د باوجود وینځ په نکاح باندې اخلي وي دا سره د دې نکاح ډو کېږي دا ناجایز نو تر وسه پورې به د وینځ سره نکاح نه کوي او یو سړی مجبوره شي او انسان دی د سره شهوت لګېدلی دی نو د آزادې ښځې وس شته دی نه وینځ سره نکاح نه کوي نو ګناه دې صادرېږي نو په دې صورت کې بیا ښه خبره ده چې دې نکاح وکړي د دې وینځ سره ځکه چې قاعده ده چې اذا ابتلیتم ببلایین فاختروا اهونهما چې کله یو سړی په دوو ګناهونو کې او دوو بلاګانو دوو مصیبتونو کې اونخلي نو چې کوم مصیبت سپکي او کمزوري نو هغه مصیبت یې خپل کې دا بل دې پرېږدي نو د وینځ سره نکاح کول د دې نه غټ مصیبت دی او د دې نه غټ مصیبت دا چې سړی په زنا کې مبتلا شي چې په زنا کې مبتلا شي دا غټ مصیبت دی نو د دې د وجې نه به دا وړوکې مصیبت والي دا غټ مصیبت ته زنا خطرناک ګناه دی نبی علیه السلام فرمایي چې کومه ښځه د زنا حامله شوله د زنا د وجې د دې ماشوم پیدا شو نبی علیه السلام فرمایي په دې ښځه باندې جنت حرام دی وي ځکه د پردي سړي نطفه هغه په خپله خېټه کې واچوله هغه بچی پیدا کو او پردي بچی د خپل خاون په وراثت کې شامل نو دا د دې دوه حقونه ضایع کړل د الله حق ضایع کو او د خپل خاون د بنده حق ضایع کو حقوق الله ضایع کړل او حقوق العباد ضایع کړل په دې ښځه باندې جنت حرام نو د دې وجې نه چې ستا نه زنا صادرېږي نو که تا بیا د وینځ سره نکاح وکړه نو دا بیا جایزه ده نو فرمایي الله پاک ومن لم یستطع او هغه څوک چې نه لري منکم له تاسو نه طولا طاقت ان کې دا چې نکاح وکړي المحصنات المؤمنات د آزادې مؤمن ښځې سره د آزادې مؤمن ښځې سره د دو نکاح کولو وس دی وي طاقت یې نه وي نو فمما ملکت ایمانکم د هغوی د نکاح وکړي د هغې وینځو سره د هغې نو هغوی د نکاح وکړي د هغې سره فمما ملکت ایمانکم نو هغوی د نکاح وکړي د هغې وینځو سره چې مالکانې دي ښي لاسونه ستاسو من فتیاتکم المؤمنات د ستاسو د مؤمنانو وینځونه ستاسو ته دا بیا دې تفصیل کړی چې ما ملکت ایمانکم چې مالکان دي ښي لاسونه ستاسو نو مالکان ستاسو ښي لاسونه د چا دي نو
من فتياتکم المؤمنات، من فتياتکم المؤمنات، ستاسو مؤمنان وینځي، ستاسو د مؤمنانو وینځو ستاسو مالکان خلاصونه دي. د کافرانو هم کافرانو کې وینځي چې دي مشرکان هغه هم ستاسو خلاصونه دغه مالکان دي، خو الله وی دغه نه دي. من فتياتکم المؤمنات، هغه وینځي ستاسو چې هغه مؤمنان دي، دغه سره بیا نکاح وکړئ. والله الله تعالی اعلم ډیر پوهه دي بإيمانکم ستاسو په ایمانونو باندې. بعضکم بعض لتاسونا من بعض د بعضونه دي. والله الله تعالی اعلم ډیر پوهه دي بإيمانکم ستاسو ایمانونه الله ته ډیر معلوم دي. کوئی سړی آزاد دی داغه ایمان الله ته معلوم دی، کوئی سړی وینځه دا غلام دی داغه ایمان الله پاک ته معلوم دی. ازادي او غلامی دا خو صفت دی، اصل چیز خو تقوا ده. بعضی وینځي او غلامان د تیر شوي دي چې د الله اولیاء ته جوړ شي، لوی خلک ته جوړ شي. بلال حبشي رضی الله عنه غلام نور او تقوا وا پکې الله کم ځای ته ورس. نبی علیه الصلاۃ والسلام د معراج په شپه باندې سفر کوي، خواته سره د خپو د چا کشار راځي مخې ته تپوس یې وکړو د جبرئیل امین نبی زمانه دا مخې ته د خپو دا کشار د چا دی؟ د حضرت بلال رضی الله عنه. د الله سره او استاد سره دومره مینه ده، دومره تقوا ده پکې چې هغه ستانه په تور د خدمت مخکې په جنت کې روان دي، په ځمکه باندې ګرځي، خو الله او تا سره دومره مینه ده چې الله په عرش باندې دغه د خپو کشار را رسي. نو غلام خو تقوا وکړه. نو الله وی ستاسو ایمانونه زه ډېر ښه پېژنم، کو آزاد دی او کو غلام دی، خبره په تقوا باندې. والله الله تعالی اعلم ډېر پوهه دی بإيمانکم ستاسو په ایمانونو. بعضکم بعضې له تاسو نه من بعض د بعضونه دي، یعنې تاسو بعضې د بعضونه، مطلب دا چې تاسو ټول د یو جنس نه، کو غلام دی او کو آزاد دی، ټول د حضرت آدم علیه السلام په اولاد کې راځي. نو کو چاته ضرورت وي د نکاح، نو دې دا بد او د نفرت په نظر باندې غلام او وینځي ته نه ګوري، ځکه دا هم د الله بندګان دي، د حضرت آدم علیه السلام اولاد دي. کو چاته ضرورت دي او د نفرت په نظر دی ورته نه ګوري، دې سره نکاح وکړي، بیا د لپاره بهتره ده، ځکه دنه ګناه صادري. فانکحوهن تاسو نکاحونه وکړئ، هن د دغې وینځو سره باذن اهلهن د دې وینځو د مالکانو په اجازت سره. د وینځي نکاح بغیر د هغې د آقا او د هغې د مالک د اجازت نه بغیر نه کېږي. غلام دی کو دې ځان دپاره نکاح کول غواړي، په خپله دې نکاح نشي کولی تر څو چې وله مالک اجازت نه ورکړي یا وله مالک په خپله باندې نکاح نه کړي. وینځه ده نو کو دا په خپله نکاح کوي، د دې په خپله نکاح نه کېږي تر څو چې وله مالک اجازت نه ورکړي یا مالک په خپله باندې ورکړي چاله په نکاح باندې. هسې د دې وینځه هم نکاح نه کېږي، د غلام هم نکاح نه کېږي. فانکحوهن تاسو نکاحونه وکړئ د دې وینځو سره باذن اهلهن د دې د مالکانانو د دې د آقاګانو په اجازت سره. وآتوهن تاسو ورکړئ دې وینځو ته اجورهن د دوی مهرونه بالمعروف د دستور مطابق. نو دلته کې امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې دا خاوند دې وینځې لکه مهر ورکوي، نو دا د دې وینځې حق دی، دا د دې وینځې کېږي. او امام ابو حنیفه رحمه الله او نور ائمه دی فرمایي چې دا د وینځې حق نه دی، دا د دې د مالک حق دی، ځکه دا وینځه مال دی. څنګه چې دا وینځه د آقا او د مالک ته، نو دقه شان د دې وینځې سره چې کومې پیسې دي، کوم مهر دی، کوم مال دولت دی، دا هم د دې مالک دی. او د دې وینځې د مهر چې کوم دی دا د دې مالک کېږي، دا د دې مالک حسابېږي، د وینځې نه حسابېږي. او دغه فرمایي امام مالک رحمت الله علیه چې نه دا د دې وینځې حق دی، دا پکې اختلاف دی. وآتوهن تاسو ورکئ دی وینځو ته اجورهن د دوی مهرونه بالمعروف دستور مطابق. محصنات د وینځې به څنګه وي؟ محصنات چې دا وینځې پاک دامنه وي. دلته دا محصنات په معنی د پاک دامنې سره دی، بعض ځایونو کې محصنات په معنی د شادي شده سره دی، معنی د ما قبل او د ما بعد سره ځای په ځای باندې بدلیږي را بدلیږي. محصنات چې دا وینځې پاک دامنه وي، غیر مصافحات نه چې دا ښکاره زنا کوونکي وي، دا وینځي چې دا پاک دامنه وي، دا زنا کوونکي نه وي، نه ښکاره زنا کوونکي وي. ولا متخذات اخدان او نه پټ اشنایان نیونکي وي، نه پټ یاران نیونکي وي او نه پټ زنا کوونکي. مطلب دا دی چې دا وینځي داسې دا پاک دامنې نه پټه زنا کوونکي وي، نه ښکاره زنا کوونکي، چې دا پاک دامنه وي. دا د هرې ښځې صفت پکار دی. خلک څوک حسن پسې لاړ شي
وروستو چې کوم دی بیک ګراوند یې نه ګوري او څوک چې کوم دی په اعلی خاندان پسې لړ شي او څوک چې کوم دی په پیسه مال دولت پسې لړ شي. اصل دا دی چې په ښځه کې تقوا وکړي چې څومره تقواداره ده. چې تقوادار نو دا الریډي به د خپل عزت حفاظت. نو دا د ښځې شرط دی چې ښځه پاک دامنې داسې ښځه په نکاح باندې اخیستل غواړي. نو الله فرمایي چې محصنات دا وینځي وي چې دا پاک دامنې وي، غیر مصافحات نه دا شهوت ایستونکي وي، غیر مصافحات نه دا ښکاره زنا کوونکي وي، ولا متخذات اخدان او نه دا پټ اشنایان نیونکي وي، نه پټ یارانه کوونکي وي. فاذا احسننا بیا هر کله چې هغوی نکاح وکړي دا وینځي نکاح وکړي، فان اتینا بیا کو چر دی وکړو بفاحشتن بدکاری، وینځي نکاح وکړله او دا غینه پس دی بیا بدکاری وکړله، نو فعلیهن نو په دې وینځو باندې دی نصف نیمه ما د هغې علی المحصنات چې په آزاد ښځو باندې ده من العذاب د سزا نه. د وینځي او د غلام سزا نیمه ده. د دې هر یو څیز نیم دی. عامو ښځو ته به 3 طلاقه ورکوي، وینځي دپاره 2 طلاقه دي، یو نیم راځي خو طلاق نه نیمیږي. د دې وجه نه شریعت وله 2 طلاقه مقرر کړي. دغه رنګې وینځي باندې عامې ښځې ته زینه وکړله او غیر شادي شده ده، نو دې دپاره 100 کوړي دي او د وینځي دپاره 50 کوړي دي، 50 کوړي د هغې په نیمه باندې سزا ده. دغه رنګې چې یو ښځه ده شادي شده ده، یو غیر شادي شده دپاره خو کوړي دي 100 کوړي، د وینځي دپاره 50 کوړي دي. چې کومه شادي شده ښځه ده یا شادي شده سړی دی دی بدکاري وکړله، د دې دپاره بیا رجم دی، سنګسارول دي په ګټو باندې به یې مړ کوي. نو د وینځي سزا خو نیمه ده. نو که وینځه شادي شده شوه او دې ګناه وکړه نو دې له په 2 صورتونو کې کوړی ورکولی کېږي، 50 کوړی بوله ورکولی کېږي. ولې رجم خو نیمیږي نه که نه، سنګسارول او مړه کېدل خو نه نیمیږي. نو د دې وجه نه شریعت که وینځه شادي شده ده او که غیر شادي شده ده په 2 صورتونو کې به دې له 50 کوړی ورکولی کېږي، ځکه چې دا سنګسارول نیمیږي نه، څنګه چې طلاق نه نیمیږي. نو دغه شانتې ازاده ښځه خو به ته سنګسار کې په ګټو به یې مړه کړي، خو مړه کېدل خو نه داسې خو کېدی نه شي. ښځه نه مړه ده نه ژوندی ده، داسې خو ته پرېښودی نه شي. د دې وجې نه شریعت وي چې په 2 صورتونو کې به دې له 50 کوړی ورکړي. غلام هم دقه شانتې دي، د غلام سزا هم دقه شان. غلام زینه وکړه دا هم سنګسارولی نه شي، دله به 50 کوړی ورکولی شي. نو فرمایي چې فإن اتینا بیا کو چېرې دي وکړله بفاحشة بدکاري فعلیهن نو په دې وینځو باندې دا نصف ما نیمه د هغې علی المحصنات چې په آزادو ښځو باندې ده من العذاب د سزا نه. ذلک دا حکم لمن د هغه چا دپاره دی خشیه العنته چې هغه یریږي د ګناه نه منکم له تاسو. دا حکم د هغه چا دپاره دی چې هغه د ګناه نه یریږي، یعنې دا د وینځ سره به نکاح هغه سړی کوي چې دی وي که زه نکاح نه کوم نو زما نه ګناه صادرېږي، زنا رانه کېږي. نو د هغه چا دپاره دا حکم دی چې دی بیا د وینځ سره هم نکاح وکړي. حتی تر اوسه دی دا کوشش کوي چې د وینځ سره نکاح ونکړي، خو دی مجبوره شو او ګناه دې صادرېدله او د آزادې ښځې د نکاح وس نه نو بیا دی وینځ سره نکاح کولی شي. نو الله وایي چې ذلک دا حکم لمن د هغه چا دپاره دی خشیه چې دی یریږي خشیه العنته چې دی یریږي د ګناه نه منکم له تاسو نه. وان تصبروا او کو چرې تاسو صبر وکړو خیر لکم نو ډېر غوره دی ستاسو دپاره. خو تاسو په دې خبره صبر وکړو، د ګناه نه هم ځان وساتو او وینځه هم په نکاح وانغسل. الله وایي دا ستاسو دپاره ډېره بهتره ده، ستاسو پکې ډېره زیاته پیدا ده. هم د عزت خیال لې پکې او هم دا ده چې اولاد خو به غلامان نه جوړېږي. وان تصبروا کو چېرې تاسو صبر وکړو خیر لکم نو ډېر غوره دی ستاسو دپاره. والله الله تعالی غفور الرحیم بخښونکی دی مهربان. ومن لم یستطع او هغه څوک چې نه لري منکم له تاسو نه طولا طاقت ان ينکحا دا چې نکاح وکړي المحصنات المؤمنات د آزادو مؤمنانو ښځو سره فمما ملکت ایمانکم نو دوی نو هغوی دي نکاح وکړي د هغه چا سره ملکت ایمانکم چې مالکان دي خلاصونه ستاسو من فتياتکم المؤمنات ستاسو د مؤمنانو وینځونه د نکاح وکړي. والله الله تعالی اعلم ډېر پوهه دی بإیمانکم ستاسو په ایمانونو باندې
بعضکم بعض لتاسونا من بعض د بعضونه دي، یعنی تاسو بعضی چې د بعضونه مطلب تاسو ټول د یو جنس نه پیدا یې، د یو حضرت آدم علیه السلام نه. خو شاته د نکاح ضرورت پیښ شي نو د نفرت په نظر دی وینځي ته نه ګوري، ځکه الله ته د ایمان او تقوا دا الله ته خوښه ده. چې څومره تقوا وي دومره الله د دین نږدې وي. غلامی او ازادي دا خو یو وصف او یو صفت دی. والله الله تعالی اعلم ډیر په هدي به ایمانکم تاسو په ایمانونو باندې، بعضکم بعض لتاسونا من بعض د بعضونه دي، تاسو ټول د حضرت آدم علیه السلام اولاد یې. فانکحوهن تاسو نکاحونه وکړئ د دې وینځو سره باذن اهلهن د دوی د مالکانو په اجازت سره، واتوهن او تاسو ورکړئ دوی ته اجورهن د دوی مهرونه بالمعروف د دستور مطابق، محصنات چې دا وینځي پاک دامنه وي، غیر مصافحات ندی ښکاره زنا کوونکي وي، ولا متخذات اخدان او نه پټ اشنایان نیونکي وي، یعنی نه پټ زنا کوونکي وي. فاذا احسننا بیا کو چېرې هغوی نکاح وکړي، فان اتینا او بیا کو چېرې هغوی وکړي بفاحشة بدکاري، فعلیهن نو په دې وینځو باندې نصف ما نیمه ما د هغې نه علی المحصنات چې په آزادو ښځو باندې دا من العذاب د سزا نه. ذالک دا حکم لمن د هغه چا د پاره دی خشی العنت منکم چې یریږي د ګناه نه منکم لتاسو نه، وان تصبروا کو چې تاسو صبر وکړو خیر لکم ډیر غوره دی تاسو د پاره، والله الله تعالی غفور بهونکی الرحیم مهربان دی. ومن لم يستطع ها سوک چې نه لري منکم لتاسو نه طولا طاقت عین کې حدا چې نکاح کې المحصنات د آزادو ښځو سره، المحصنات المؤمنات د آزادو مؤمنانو ښځو سره، ومما ملکت ایمانکم نو هغوی دي نکاح وکړي د هغې چا سره ملکت ایمانکم چې مالکان دي خلاصونه ستاسو، من فتياتکم المؤمنات ستاسو د مؤمنانو وینځونه. والله الله تعالی اعلم ډیر پوهه دی به ایمانکم ستاسو په ایمانونو باندې، بعضکم بعض لتاسونا من بعض د بعضونه دي. فانکحوهن تاسو نکاحونه وکړئ باذن اهلهن د دې وینځو د اقاګانو د مالکانو په اجازت سره، واتوهن تاسو ورکړئ دې وینځو ته اجورهن د هغوی مهرونه بالمعروف د دستور مطابق، محصنات چې دا وینځي پاک دامنه وي، غیر مصافحات نه چې دا ښکاره زنا کوونکي وي، ولا متخذات اخدان او نه دا پټ یاران نیونکي وي، نه پټ زنا کوونکي وي. فاذا احسننا بیا چې هغوی نکاح وکړي، فان اتینا بفاحشة او بیا دي وکړي بفاحشة بدکاري، فعلیهن نو په دې وینځو باندې دا نصف نیمه ما د هغې نه علی المحصنات چې په آزادو ښځو باندې دا من العذاب د سزا نه، نو په آزادو ښځو چې کومه سزا ده د هغې په نیمه باندې په دې وینځو غلامانو ده. ذالک دا حکم لمن د هغه چا دپاره دی خشی العنت منکم چې یریږي د ګناه نه منکم له تاسو نه، وان تصبروا دا کو تاسو صبر وکړو خیر لکم دا ډېر غوره دی ستاسو دپاره، والله الله تعالی غفور رحیم بهونکي مهربان دی. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الہ العالمین زمون راضی شي، زموږ لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي. الله زموږ دا درس په خپل دربار الهي قبول او منظور کړي. الله زموږ دا درس خالص خپل رضا وګرځي. الہ العالمین د دې نه خیرونه برکتونه په دې ټول کلي او ټوله علاقه کې خواره کړي. الله موږ د قرآن د ترجمې او د تفسیر چل نه راځي. الہ العالمین موږ د قرآن په تفسیر او ترجمه باندې صحیح او ټیک ټیک پوهه. الله موږ ته په قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړه. الہ العالمین زموږ د ټولو نه راضي شه، چې کله ران راضي شي بیا رانه خفه مه شه، هغې به ورته موږ نه مرګ مه راولی تر څو چې ته زموږ نه راضي شوي. الله زموږ د ټولو مال جان وخت تاڼو تاثیرونو اسپتالونو جیلونو مقدمو بیسونو نه بچ کړه. الله زموږ مال جان وخت خپل دین د غلبې دپاره استعمال کړه. الہ العالمین موږ ټول د جنګونو جګړو فساداتو دشمنو تربګانو نه بچ وساته. الہ العالمین زموږ خپل مسلمانان ټول اپس کې مینه او محبت ورورولي پیدا کړه. الہ العالمین څومره خلکو دشمنۍ دي هغه ټولې په ورورو سره بدلې وفرمایه. الہ العالمین څومره خلکو اولاد نشته نیک صالح اولاد ورته ورکړه. الله چاته د اولاد ورکړي دی الله نیکان او صالحان یې ورته لوی کړه. الہ العالمین خاتمې زموږ د ټولو بالخیر او بالایمان کړه. په وخت ځان کدن د زړه په صدق سره په ژبه زموږ دا کلمه چالو کړه لا اله الا الله محمد